ډېرو محترمو مسلمانانو، نن د الله تعالی د وعدو وظیفه ده او دا چې دا وظیفه څوک په روژه کې وکړي په دې بهترینو ورځو شپو کې، نو انشاءالله چې د دې انسان به الله تعالی حاجات هم پوره کړي. ګوره هر سړی د خپلې وعدې اکثر ډېر زیات په خپلو وعدو باندې کلک وي. ما وعده کړې ده، نو چې موږ دومره کلک په خپلو وعدو باندې، اکثر هم مسلمانان د وعدو خلاف ورزي هم کوي، خو به هر حال ډېر ښه مسلمانان پکې داسې ډېر شته دی چې د خپلو وعدو ډېره پابندي کوي. نو کوم انسان چې د خپلو وعدو پابندي کوي، بیا الله تعالی یو خبره وفرمایي چې زما تاسو سره دا وظیفه کوئ، دا عمل اسان ترین عمل کوئ، بیخي اسان، چې ستاسو په دې ژبه باندې په زرهګاو فیره باندې راتلی شي محترم په ورځ کې ته ځان له هر څومره کرته ویلی شي. دا تا پورې منحصره ده، خو چې الله تعالی راته وفرمایي چې دا وظیفه کوه، دا انعامات بدله در کوم. نو چې الله تعالی ګوره په خپل قرآن کې فرمایي، په خپل کلام الله کې الله تعالی دا وظیفه ذکر کړې ده. یو ګوره هسې منګنت وظایف وي، صحیح شوه، یو د رب وظیفه ده، رب په خپله فرمایي، رب په خپله ارشاد فرمایي. محترمو ګوره چا پسې چې د چا یو چوټی راشي که نه، یا د دنیا د بادشاه له سیړه یو حکم جاري شي، نو هغه هر انسان ډېر په ښه ترتیب سره کوي. لکه مثال په طور زمونږ وزیر اعظم چې دی، نو هغه د پیسو اعلان کړی دی چې دومره پیسې په روژه کې ورکوو مسلمانانو ته چې کم اهل دي نو هغوی ته پیسې ورکولی کېږي. صحیح شوه. نو موږ څومره د هغې دپاره کوشش کوو چې موږ ته دا پیسې میلاو شي، موږ ته دا آمدن میلاو شي، یا راشن راته میلاو شي. هر سړی نارینه دی که زنانه دی به هر حال هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې موږ ته دا آمدن میلاو شي. یو محترم مسلمانانو، یو د الله جل شانه د سیړه د آمدن اعلان دی، د الله تعالی د سیړه د انعاماتو اعلان دی، د الله تعالی د سیړه د وعدو اعلان دی، او بیا هم مسلمانان د دې وظیفې نه ډېر زیات په غفلت کې دي. لہذا تاسو ټولو ته درخواست دی عاجزانه چې په دې روژه کې خصوصا دا وظیفه دا اسان ترینه وظیفه وکئ، که غواړئ چې الله تعالی را باندې فراخي راولي، زندگی مې برابر شي، دا زندگی چې د خوشحالو نه ډکه شي، دا زندگی چې د انعاماتو نه ډک شي. هره خوشحالي موږ غواړو، د چا یو خوشحالي په قسمت کې، د چا بله، د چا یو مشکل کې ګیري، څوک بل مشکل کې ګیري. نو دا یو داسې وظیفه ده محترمو چې دی کې الله تعالی فرمایي که نه چې زه به تاسو له ټول څیزونو در کوم. نو راځئ نن د هغې ربو هغه د وعدو وظیفه درته ښیم، اسان ترینه عمل به وکئ، د روژه کې وکئ، تاسو ته په خپله اندازه ولګي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو دا روژې، دا عبادتونه، دا نوافل، دا وظایف په خپل دربار کې قبول کړي. د ټولو زنانو تر سره دې هم الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. کم ځای که هم چې تاسو اوسیږئ، الله تعالی مو د دواړو جانو خوشحالۍ، د دواړو جانو عافیت په نصیب باندې وګرځوه. عافیت ډېر سوال کوئ، د الله تعالی نه عافیت، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ، د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو نه فنا، دې ته عافیت وایي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته دا عافیت راکړي. محترمو نن زموږ وظیفه اسانه وظیفه ده، بالکل پکې هیڅ څه ګران نشته دی. نو هغه اسانه وظیفه چې کوم انسان کوي، زه راته اوس ښیمه، نو دې باندې به الله تعالی تاسو ته وعدې د الله تعالی دي، د الله تعالی د سیړه پې وعدې دي، د الله تعالی د سیړه پې انعامات دي، د الله تعالی د سیړه پې رحمتونه دي، د الله تعالی د سیړه پې ګناهونه معاف کېدل دي. نو دغه رنګې هغه ګوره تاسو ته زه اوس ویم. ګوره الله جل شانه قرآن کې فرمایي، الله تعالی نعوذ بالله دنیا لوټې لوټې کېدی شي، هر څه کېدی شي، خو د الله تعالی خبره حق او سچ ده، دې کې شک کولو والا هم مسلمان نشي کېدلی. الله تعالی چې څه فرمایي نو هغه رښتینې دي.
بل محترم مسلمانانو رسول الله مبارک هم د دې خبرې تصدیق کړی چې کوم انسان دا وظیفه کوي دا لفظ وی نو هغه له الله تعالی د دنیا او آخرت خوشحالي ورکړي. مفهوم یې داسې دی او د انسان په آخرت کې هم ډېر خوشحاله وي څوک چې دا وظیفه کوي. وظیفه کومه ده تاسو به اوس وایئ چې دا به کله راته ښایي. وظیفه د استغفر الله ده. استغفر الله استغفر الله. ګوره الله تعالی کومې وعدې فرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله تعالی فرمایي کنه چې څوک استغفار وظیفه کوي کنه استغفر الله استغفر الله. فقلت استغفروا دله به زه ګناهونه والمعاف کوم. ها موږ څومره ګناهونه کړي دي، انتهایي ګناهونه هم کړي دي. ځکه الله تعالی فرمایي زه غفار یم، زه بخښونکی یم. د الله تعالی نه ما سوا څوک بخښونکی نشته. او الله تعالی به فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا. الله تعالی فرمایي کنه چې زه به تاسو باندې د اسمان نه ډېرې ښکلي بارانونه ډېر ښکلي ترتیب سره به ستاسو رزق وي، ستاسو خوشحالۍ به وي، تاسو ته به سکون وي. دا ټول انعامات الله تعالی فرمایي. ويمددكم بأموال وبنين. او امداد به در سره الله تعالی وایي امداد یعنی پراخي به د باندې راولم، هم مال به دله درکم. مال خو د چا هم نه دی خوښ په موږ کې. مال چې دی مال څه ته وایي؟ رفو ته وایي، دولت ته وایي، خوشحالو ته وایي. هم مال صحیح شو. الله تعالی فرمایي نارینه اولاد به هم دله درکمه، بارانونه به د باندې وورومه، باغونه به دله درکمه. دغه رنګې نور هم قسمه قسم انعامات د الله تعالی د سره وعدې دي. نو محترمو آسان استغفار ته خیمه، آسان ترین استغفار ته خیمه دا وایي خامخا. ګورئ استغفر الله تعالی استغفر الله تعالی استغفر الله تعالی. دا آسان دی. ها استغفر الله هم صرف ویلی شي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. چې ستا په دې روژې په دې ژبه باندې یعنې د روژې مبارکه ورځ او ته تږې هم یې او لږه هم شته او بیا هم ته وایې الله ما معاف کړه، الله زما ګناهونه معاف کړه. محترمو دا انسان به په آخرت کې هم ډېر خوشحاله وي د چا په عملنامه کې چې استغفر الله سیوا وي. ها څوک چې وایي چې ما باندې د ټولې دروازې د الله تعالی کولو شي هغه دی استغفر الله وظیفه کوي. که څوک چې دی نو زه لږ ګران استغفار ویم نو بیا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم ویلی شي. علما فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین دا هم ویلی شي. نو لهذا تاسو ټولو ته درخواست دی چې تاسو باندې به ټول بندشونه الله تعالی کولو کې ټولې بندې دروازې به د باندې کولو شي. کو چا د استغفر الله دا وظیفه شروع کړه نو انشاءالله عمل پې وکړئ. د عمل فنیت یې اورئ، د ثواب فنیت یې اورئ او نورو مسلمانانو ته هم لیږئ. الله تعالی مو په دې وظیفه باندې د دنیا او د آخرت ټول کارونه ستاسو او زموږ د ټولو مسلمانانو سم کړلی کي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه